د مکی مشرکان رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته د کوم رب عبادت کوې او ته دا خلک کوم رب طرف ته رابلې نو آیا تا سره په دې باندې څه ګواه شته دی چې ته واقعي د هغې الله استازي د هغې الله پیغمبرې نو الله پاک جل شانه دا آیت نازل کو چې قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه ای شیء چې کوم څیز اکبر لوی دی شهادتن په ګواهۍ کې قل ته ورته ووایه چې الله لوی دی نبی علیه السلام په خپله الله ته فرمایي چې ته ووایه نو هغې ته ولې صبر ونکړو په دې باندې ټول پوه او دا د ټولو مجموعي عقیده وه او دا د ټولو په نسبت باندې مسلمه خبره وه چې الله لوی دی کافرانو هم دا خبره منله چې الله د هر چا نه لوی دی نو د دې وجې نه هغې ته صبر ونکړو نبي علیه السلام ته فرمایل چې ته ووایه چې الله قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه ای شیء کوم یو څیز اکبر لوی دی شهادتن په ګواهۍ کې قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه الله چې الله لوی دی شهید قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه الله تعالی شهید گواه دی بینی په مابین زما کې و بینکم او په مابین ستاسو یعنی ستاسو او زما په مابین کې صرف الله گواه دی او الله لوی دی هغه لوی الله زه ګواه کوم چې زه د الله پیغمبر یم و اوحی الی او وحی کړی شوی دا الی ما طرف ته هذا القرآن دا قرآن یعنی دا قرآن ما ته د وحی په ذریعه باندې راغلی دی او ما ته الله وحی کړی دا د څه دپاره لانذرکم دپاره دی چې زه ویروم تاسو لره به په دې قرآن سره په دې وحی سره ما ته الله پاک دا زما دلیل دی چې ما ته الله پاک جل شانه وحی کړی دا قرآن راته رالیږلی دی څه دپاره د دې دپاره چې زه تاسو ویروم تاسو ایمان راوړئ زه تاسو ویروم د دې دپاره و اوحی او وحی کړی شوی د الی ما طرف ته هذا القرآن دا قرآن لانذرکم دپاره دی چې زه ویروم تاسو لره به په دې قرآن سره ومن بلغ او هغه څوک ویرومه بلغه چې رسېدلی دی ورته چې څه شی ورته رسېدلی چې دا قرآن ورته ورسېدلی دی چې دا قرآن هغه ته ورسېدلی دی سعید ابن جبیر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې چاته قرآن ورسېدو دا داسې دی لکه زه چې ورته په خپله باندې ورغلم او ما ورته په خپله باندې دعوت ورکړو چاته قرآن ورسېدو نو دا داسې دی لکه دته چې نبی علیه السلام ور ورسېدو او دعوت یې وله ورکړو